وخت ډېر ژور ژور زخمونه ویر کوي ځکه خو په ګاډۍ کې ستنې دي دمو شیرینه وروره ایوریز په لیارې باندې یوه جنازه بیرې له روانه وه چې مخکې ورته یو سړی یو زلمی ودرېده و هغه جنازه یې ودروله او د جنازې هغه کاټ یې په ځمکې کېښود و دا غږ یې وکړ چې په ده سړي باندې دمو 25 لکه روپۍ قرض ده دا به تر هغه پورې نه ښخېږي تر کومه پورې چې د ده وارثانو مولا 25 لکه روپۍ راکړې نه وي نو د هغه 3 زامن وو هغه 3 وړو زامنو خپله فلسفه وړاندې کړه د مجبورۍ شور جوړ شو په ده کې د ده سړي لور له پته ولګېده و د هغه نه یې کور نه یې سونه و پیسې اوس نور څه چې داسې قیمتي و هغه یې راوړو و هغه سړي له یې ویر کړو ورته یې چې دا واخله و د دې نه بعد هم که څه پاتې شي نو زه وعده کوم چې زه به دا ټوله دیر کوم خو د ما دغه پلار پرېږده چې دا ښخ شي نو هغې سړي ورته وویل چې د ما په دغه سړي باندې قرض نشته بلکې د ده سړي په ما باندې 25 لکه روپۍ قرض ده خو ما د دې اصلي وارث کتل چې زه هغه پیسې هغې اصلي وارث له ویر کړم نو عزتمندو مور او پلار غرمه و سیره ده په یخنۍ کې سړی غرمه له منډې وایي او په ګرمۍ کې سړی سیرې له منډې وایي د خپل ځان خلاصوتو ډېره ډېره مهرباني خوشحاله اوسه